درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام تاسو لیاد شي مونږه د جمعې پورز درس حدیث وی او پاغه کې زمونږه کوشش دا وی چې کم اهم مسائل دي پاغه کم دې مونږ تاسو کې لاس واخلو الله دې په اول ماته او بیا تاسو ته په دې باندې د پوهه توفیق را نصیب کړي دینه روان دي یو جمعه په لمونګه د مسافر منز خبره کړي وا چې د مسافر منز دې کې هم تخفیف راځي تخفیف دې ته ویل کېږي یو مسافر دې د شرعي سفر وکړو د منز چې کم دې د سلور رکعاتو نسو رکعاتو ترایشي 2 رکعاتو لا منز کې کمی راشي یو حالت دا ده دویم حالت یو مسلمان دی بنده دی او دا په کور کې ناشته او د مانی بیماری راغله نو د بیماری د وجه هم په مونږ کې تخفیف راځي تخفیف دا مطلب رکعاتونه ګورې کمیږي نه البته ارکان چې کم دي باقي کې چې کم دي شریعت ته آسانی ورکړي مثلا پمونس کې چې کم دی قیام دا فرض دی یو سړی د ادریدلو نه چې کم دی قاصر شو شریعت ودی دی په ناست باندې مونږ کې دغه شان دی پمونس کې رکوع او سجده دا فرض ده یو بنده داسې دی چې دی داسې حالت ته ورسېدو مریض شو چې دی رکوع سجده نشي کولی شریعت ولې چې دا اشاره باندې کوي ګوره دې کې تخفیف راغلو کتا سو یاد چې مونږه روان دي جمعه چې کوم دی په دې نمبر 1 کې خبره کړې و چې قیام سے عاجز یو بنده چې کوم دی د قیام نه عاجز شو د ودریدلو نه نو دا حکم دا دی چې بیٹھ کر نماز ادا کرنا سړی چې کوم دی ودریدې نشي نو دی وجه کوم دی پسمان دی مونږ کې پناست باندې داس او دی پناست داس مونږ او بیا وسره دویمه خبره ده چې رکوع او سجده کې سات دی وجه کوم دی رکوع ودا سکی سجدی ته مکمل زی باقاعده دا نمبر 1 هيئت د مریض صرف چې کوم دی قیام ختم شو ناس تراغلو رکوع کولی شي سجدم کولی شي دا دواړه بدی باقاعده کوي ټټی کې به داسې نمبر 1 دا نن سبق زمونږ 2 3 او 4 دی دویم نمبر حالت داسې دی یو مریض داسې دی چې دا د قیام نم عاجز شو ادریدې نشي نو دی په ناست باندې مونږ کوي بیا دا مریض داسې حالت کې دی چې دا رکوع تم نشي ټټې دی اور دا چې کوم دی سجدې تم نشي تلې دا حکم دا دی چې سر کے اشارہ سے رکوع اور سجدہ کرنا سر کے اشارہ سے رکوع اور سجدہ کرنا مثلا مریض دا سے دے دا چوس ټټیږي اکثر چې کم دی هارت پیشنټ ډاکټر ودی چې تبر سره ټټیږي نه ودی وجه کم دی رکوع څنګه کوي بس دا سه او سجده به څنګه کوي که مثلا لاسونه اګدلی شي سیدا دا سه وکي بس ودی کې معمولی فرق پکار دی
دې رکوع ته داسې ښکته شو او سجدې ته بلګ نورم ښکته شي، بس دې طریقه ده. نو ګوره په مونږ کې سره راغللو تخفیف راغللو، دا رکوع ختم شوله، دا سجدم ختم شوله، خدا بس کوي سر के इशारा से रुकू और सजदा करेगा. دریم چې کوم دی یو مریض داسې دی چې دا د سر کے اشاره سے عاجز ہونا، دا کې ناستین نشي او دا چې کوم دی د سر داسې اشاره نشي کولی. بعض مریضان وی داسې نو د حکم څه شي دی؟ لیٹ کر نماز ادا کرنا، لیٹ کر نماز ادا کرنا. دا په پملاست باندې مونږ کوي، دا په پملاست باندې مونږ کوي. اوس چې کوم دی لیٹ کر نماز ادا کرنا، د دې دو طریقې دي. دعا یو مریض دی دا په بیٹ کې پروت دی، الله دې موږ تاسو د داسې حالت نه وساتي. موږ گزار سړی چې بیمار شي او دې داسې حالت ته ورسیږي هغه ته ډیر زیات تکلیف ورکړي. یو مریض داسې دی دا چې کوم دی پناست موږ نشي کولی، په اشاره سره چې کوم دی رکوع سجده نشي کولی. نو دریم نمبر حکم څه شي دی؟ لیٹ کر نماز ادا کرنا. دغه طریقه بداوی چې دا به کوم دی په بیٹ کې بملاستی، په بیٹ کې او په بیٹ کې چې کوم دی دې ته ویل کېږي چت لیٹنا، اردو کې ویل کېږي چت لیٹنا. او د چت لیٹنا چې کوم دی دا طریقې چې د سر ته بوله چې کوم دی تکیه کې خولې شي، دا اثر بلک شان دا سر روچت شي. اور د چې کوم دی رکوع اور سجدہ کو سر کے اشارہ سے کرنا، پدا به کوم دی په بیٹ کې بملاستی سر به لک شانتی روچت شي او دی به باقاعده چې کوم دی په دغه شانتی نیت بوتړي او رکوع او سجده به څنګه کوي د سر سره انداسه. دا د طریقه ده. نمبر 1 طریقه دا ده چې چت لیٹنا اور رکوع پلس سجدہ کو سر کے اشارہ سے کرنا. یو مریض داسې دی چې دا بالکل سیدم نشي سملاستی، چت لیٹنا پکې ختم شو، دا سیده نشي سملاستی. نو دا به کوم دی د هيئت تبو کتلی شي. که مثلا دا په خي طرف باندې د تموز آسان وي نو دا په خي طرف باندې مونږ کوي، او کدا په خي طرف باندې نشي سملاستی بیا به دا ګس طرف ته راوړل شي. نو په ګس طرف باندې به کوم دی سو کی مونږ به وکي. او د قبله او د مخ د خپې او مخ د قبله ته مخامخي. السلام علیکم پوه شئ. لکه دلته به کوم دی مریض مخامخ شي نو د کوم دی مخم قبله ته شو او د خپې قبله ته شو. نو دا د مریض درې هيئتونه دي. یو چت لیٹنا بالکل سیدم لاسته سره بوله کوم دی سټ ته بوته بالغ کی خودلی شي. دویم هغه مریض دی چې دا سیده نشي سملاسته، دا په خي طرف باندې پروتي، په خي طرف باندې کوم دی دا مونږ کوي. او که په خي طرف باندې نشي کوله دا به کوم دی بای طرف. سلام علیکم پوه شئ. د دې ځې پورې چې کوم دی مونږ ته د مونږ اهمیت پته لګيږي. دې درې پورې شریعت وایي چې اول به په ولاړه باندې مونږ کې نمبر 1 په ولاړه باندې مونږ نشي کوله نو پناس باندې بکې دویم. که پناس باندې مونږ نشي کوله نو شریعت درته سوې وي ته به د سر د اشاره سره مونږ کې، او که د سر په اشاره سره مونږ نشي کوله نو شریعت درته پملاس باندې به مونږ کې. دا سلورم نمبر خبر باندې پوښوي. سلورم نمبر سړی داسې دی کہ دا پکٹ کے ہم منز نشی کولے، لیٹنے پر بھی قادر نہ ہو نماز پر. ادا سیو حالت راغلی دے کہ دا نه کم دے لاسونه تړلی شي او نه لاسونه داسې کولی شي نه د سر د اشاره سره منز کولی شي. نو بیا د حکم دا دے کہ نماز کو صحتیابی تک مؤخر کرنا. پتہ دمانه اوس کم دے منز دا به الوی چې کله دې صحت یاب شي. سلام علیکم پوه شئ. یو چې کم دی په عوامو کې دا مشهور ده دی په دې ورځو باندې چې کم دی اشاره کوي نو موږ چې کم دی په ورځو سره ګورې نه کیږي. اب یاد ساته. نو دا سلورم نمبر په دې کې حکم دا دی کہ اگر مریض لیٹنے پر بھی قادر نہ ہو تو نماز کا حکم یہ ہے
کہ نماز کو صحتیابی تک مؤخر کرے گا، نماز کو صحتیابی تک مؤخر کرے گا. الله دې موږ ته په دې باندې د پوهې توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ د داسې حالاتو نه وساتلي کړي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد